یو کس دا ویلو چې د سحر سنت په کور کې کې کنه د سحر نو ستا په کور کې به درې قسمه کارونه کیږي. اول دا ستا په رزق کې به برکت وي، ستا رزق به نه کمیږي. نبی علیہ السلام نه به ثابت نه کې چې سحر سنت په کور کې په جماعت کې کړي. نبی علیہ السلام ټول عمر سنت په کور کې کړي او ته وایې نه چې څلوېښت ورځو پورې به د نبي علیه السلام په کور کې اور نه بلېده او دلته وایي چې سنت یې په کور کې وکړه نو بس رزق به در باندې تنګي نه راځي. دویم څه وایي چې سنت په کور کې کې د سحر نو ستا په کور کې به جګړې دی. او دریم دا چې د سحر سنت په کور کې کې به د ایمان سره د دنیا نه ځي. او دا درې خبرې په نبي علیه السلام ور وتړې والله که د دې په باره کې یو صحیح روایت شته خو خلک یې وایي بس په معاشره کې عام دي خلک دا سنت چې په کور کې کوي په دې نیت یې کوي چې رزق مې په پراخ دی. ته کور کې کښېنه او کار ته مه وځه او شپه ورځ لمونځونه په کور کې کوه والله چې دا شته هم د نه ختمېږي.